دغه دی زه به وایم چې موږ په خپله خاوره دوی به وایي امن غواړو امن غواړو د پنجاب زه به بیا وایم د پنجاب د پولیسو لخوا د پښتون ناروا د پښتنو سره ناروا عمل دوی به وایي بندي سي بندي سي نور پښتون بهادر پښتون دوی به دا دغه منظور پښتون منظور پښتون لر او بر دوی به وایي چې یو افغان یو افغان شیر وزیر زخمی وزیر دوی به وایي چې علي وزیر علي وزیر موږ په خاوره موږ په خپله خاوره د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون لر و بر لر و بر لر و بر شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر موږ پر خپله خاوره موږ پر خپله خاوره موږ پر خپله خاوره د پنجاب پولیس لخوا پښتنو سره ناروا عمل د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون لر و بر لر و بر شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر موږ پر خپله خاوره موږ پر خپله خاوره د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو ناروا عمل د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون لر و بر لر و بر لر و بر شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر ملګري سو ټولو څه خواست دی چې نارې له په زور راغلي همت وکړي موږ پر خپله خاوره موږ پر خپله خاوره د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون نر پښتون بهادر پښتون لر و بر لر و بر لر و بر شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر موږ پر خپله خاوره موږ پر خپله خاوره موږ پر خپله خاوره
بہادر پشتون شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر مجبور خلخانه مجبور خلخانه مجبور خلخانه پنجاب پولیس لخوا د پښتون کونسل نارول پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره نارول مجبور فعل خاورا مجبور فعل خاورا پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره عمل پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل لروبر شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر مجبور خلخانه مجبور خلخانه پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل يا وفاء شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر مجبور فعل خاورا مجبور فعل خاورا مجبور فعل خاورا پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل پښتون
خپله خاوره موږ خپله خاوره د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل سر ناروا عمل نور پښتون بهادر پښتون Veja que já tem. Pashtan!
علاقې خلکو ته تکلیف نه ورکوي قرآن باندې احتجاج روډ علاقې خلکو ته به تکلیف نه ورکوي خلکو ته جرم لار ورکړي شاعران د سمه نسي میډیا والا به راوځي کوریز غواړو نشر خپله خاوره نشر خپله خاوره نشر خپله خاوره د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل نور پښتون بهادر پښتون نور پښتون بهادر پښتون نور روبال نور روبال نور روبال شیر وزیر زخمی وزیر شیر زخمی شیر وزیر زخمی وزیر شیر وزیر زخمی وزیر نور روبال نور روبال نور پښتون بهادر پښتون نور پښتون بهادر پښتون دهشتگردی 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 نه منو زاز بلن کورس خان غریب ته روټي ویناو بسم الله الرحمن الرحیم زموږ نننۍ احتجاجي غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا زموږ د مرکزي مشرانو د نیولو او ځورونې په لړ راغوښتل شوې ده موږ د تشکر قواوو دوه ویلو غونډه به مختصره کوو ما ته به چې جوړوي دي بیان نه ده د غونډې د شروع کولو لپاره انور شاه ذوالقرنین په بلنه ورکوم چې راشي تلاوت یې کلام پاک وکړي انور شاه ذوالقرنین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم جزاک الله ذوالقرنین باچاو زموږ نننۍ احتجاجي غونډه غوښتنه لري چې د پښتنو مشرانو وړاندې مړینه او ځورونه وړ نه ده زه د لومړي وینا لپاره زموږ ډېر ښه ویناوال ملابارن په بلنه ورکوم چې دی راشي مختصره وینا مازیوال واوري ملابارن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أجزانو نن لدي مزايري مكتشتي دا نصر فارا بلالسوية دا مجزرة بيرشدا چنن مجد پرس کلم و مختا په احتجاج ولاریو د پرس کلم څخه یو سړی موږ وکورش ته تیار نه دی اجزانو موږ وطن کام د کبل د دې ټول پاکستان د بچاو د پاره راوتلیو د ټولو ملکی خلکو پر جوړیږي چې زموږ سره په دې ځای کې مریږي شرم خبره دا ده چې په لاهور کې برایا مشام کم عمل د پښتون تحفظ مومن د رهنما سره سره ده ډېره د شرم خبره ده د برداشت نه ده او پنجاب پولیس ته موږ دا وایو چې دا هغه نمایندګان دي چې پنجاب د خپل کام د خپل یو غاړه درولې ده ورته یې ته وایي چې پر موږ باندې ډېره بده ورځ ده د موږ سره ودرېږي چې پر امن طریقه سره موږ د دې مصیبته څخه خلاص کړو ټول ملک پاکستان خلاص کړو پاکستان زموږ ملک موږ غوښتنې دا هیڅ په دایره کې نه ده و پنجاب ته دا خبره کوله پنجابي شبلمنټ او درې پیسو
چې کوم عمل به راماښام کړی دی دا د برداشت قابله خبره نه ده ورونو موږ پر ځوانان قتل کېږي ځوانان قتل کېږي موږ پر خپله خاوره موږ پر خپله خاوره نر پښتون مادر پښتون شعر وزیر زخمي وزیر شعر وزیر زخمي وزیر دهشتګردي دهشتګردي د دې ملک اشغال یو قوم پروت دی په دې ملک کې په دې ملک کې موږ ډېر لوی قوم پروت یو زموږ سره چې کوم فلم روان دی موږ پر ډېره منډه د دې ازاله غواړو زموږ مشرانو چې کوم مطالبات دي دا د پاکستان په آئین کې دننه مطالبه دي موږ خواست کوو چې د دې مطالبات په ډېره ښه طریقه سره ومنل شي نن و پاکستان ته پکار ده چې پر دې سوچ ووي پر دې فکر وکړي د دې پاکستان خرابېدل نه غواړي الزامات ډېر لګېدلي دي فتواوې ډېرې چلېدلې دي نن ولسونه په دې باندې واز و دراز نه دي چې پلانکی غدار سلو پلانکی غدار سلو دا ټولې خبرې اختتام پذیر شوي دي راسه نو خبرو کښېنه راسه نه ملسکه راسه خپلو بچیانو رحم وکړه راسه خپلو بچیانو رحم وکړه په دې ملک کې په یو کور کې پراته یو د دې کور صحیح رهنمایي وکړه صحیح نمایندګي یې وکړه د قوم سره ته تړلې څوک نور مجلس ته کوم ملګرو یو د بل شاته ودرېږو موږ په یو شاټ ملت باندې دا ټول خلک سره کوڅې یو که ډېرې ضرورت ډېر سلو سیلابونه به راوځي سیلابونه به راوځي بیا به د هغو سیلابو جواب ته نه لري زه خپل مجلس پر دې یو شعر باندې وای دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو دا زموږ قسمت دی چې په وینو کې مزل کوو یو دشمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو وسلام موږ پر خپله خاوره موږ پر خپله خاوره پښتون بهادر پښتون زه به وایم غلام میډیا مرداباد مرداباد غلام میډیا غلام میډیا غلام میډیا زه وایم غلام میډیا که به واش نه راوځي نه راوځي غلام میډیا غلام میډیا غلام میډیا غلام میډیا شعر وزیر زخمي وزیر شعر وزیر زخمي وزیر ډېر مننه ملا بارم مو ښایسته وینا واوروله زه به ځل بیا ووایم غلام میډیا مرداباد او پرون چې زموږ د مشرانو سره کومه پیښه شوې وه موږ یې بیا هم غندو بیا غندو په سختو ټکو یې غندو او اوس یو چا ماته خبر راکړي د کابل نننۍ خونړۍ پیښه هم موږ په سختو ټکو غندو زه به یو بیت ووایم تاسو ښه لاسونه ورباندې وټکوئ یو پل پر شان دی په دې باندې مغرور پښتون دی یو پل پر شان دی په دې باندې مغرور پښتون دی زمانه بیا خوشحال مندلی دی منظور پښتون دی منظور پښتون دی اوس د بودې لنډې وینا لپاره لنډه به وي مختصره به وي حسن مبارز ته بلنه ورکړو چې لنډه ښایسته په زړه پورې وینا راسره شریکه کړي موږ په خپله خاوره موږ په خپله خاوره د پنجاب لخوا د پښتنو ناروا عمل د پنجاب لخوا د پښتنو سره ناروا عمل اواز مې نه رسېږي Yeah.
کوم په نامه سره د لوی څښتن چې دی تر ټولو مهربانه ذات دی او سلطان یا پلار دی د ځمکو اسمانو باچا دی د نړۍ پر لار چې برای ماښام زموږ د پښتون تاپوس مومنت مرکزي ملګري د ظالمانه پولیسو لخوا ورباندې او ګرفتاره شو چې له هغو سره نیفایار ورباسلو کرونو عاجزانو ملګرو یې وکړې دومره به ووایم چې پنجاب چې له کومه ورځه چې د 1940 څخه په دې ملي ریاست کې زموږ پښتون ولس د دې ملک د بقا او د استقلال او د ازادي جنګ د دې ریاست سره وړلی دي له همهغه ورځې څخه پنجاب تعلیم ټول په اتحاد او پر معیشت باندې قابضه دي او زموږ کلمتونه په دې خپله پښتني خاورې کې پر دې باندې زموږ سره قابضه دي او د دې ملک د دې ریاست د ازادي هغه ورځې څخه چې دا انتخاب شوی د ازادي له همدې ورځې څخه پنجاب زموږ پر تمامو هغه وسایلو باندې قابضه دي چې کوم په دې ملک په دې ریاست کې زموږ ورته ضرورت دی او موږ د ننني راغلو ټولو ځوانانو پر ودانۍ وایو یو ور بیا د درنښت شکل سره صادق ناراض زموږ ننني پروګرام راورسېد او عبدالولي افغان دا رقم زموږ ټول راغلي ملګري ټولو ته ښه راغلی وایو او پر ودانۍ ورته وایو قدرمنو عزیزانو ګرمي ده نه به مختصره کړو چې کومې پاتې خبرې مې دي صادق ناراض ځینې ملګرو زموږ په مابینځ کې چې کومې خبرې کولې انشاءالله موږ د صادق ناراض حمایت کوو ملاتړ یې کوو زموږ ملګری دي زه خپل پکې تر پاتې مختلف مکمل طور ملګرو کوم چې صادق ناراض دی موږ پر خپله خاوره ځوانان مو قتل کېږي ځوانان مو قتل کېږي ځوانان مې پورته کېږي ځوانان مو قتل کېږي ځوانان مې پورته کېږي ځوانان مې پورته کېږي Майк я смотрю, идет тиз, да не говорю. دا ورور استا دا مټر مر نشته کی دې خواته به تصویر سم راځي نه راځي دې خواته
हेलो अशरफ सैयद सैयद शेर वزیر علي وزیر شیر وزیر زخمی وزیر علي ډېر ښکلې ناره ده زموږ نننی احتجاجي لاریون او بیا وروسته د غونډې شکل په دغه دوه ویناوو سره پای ته شو د ملګرو پوښتنه یو د مختصره ویناوې لرو قبایلي مشر حاجي عبدالولي صاحب ته بلنه ورکړو چې ښایسته مختصره وینا د ګډونوالو سره شریکه کړي ښایسته او مختصره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو څه د مخ زه ټولو ملګرو ته سلام پېښوم چې پرون غمجنه ورځ کې موږ سره حاضرتوب وکړي او خصوصا زموږ د چمن د ښار میډیا سره موږ لویه ګیله لرو او بلکې ګیله نه چې یو دا میډیا دا نه د وخت سره موږ منلې ده او نه یې اوس منو بلکې دا چې دي باقاعده ټیکهداران دي ځکه چې د دوی یو بالدار دلته ناست دی باقاعده دوی خپلې سراچې چلېږي د دوی خپل سامانوان دي که چیرې دوی دا کوره جوړ کړي سر له ماښامه به د دوی سراچې د سبا سبا دي او دوی به باندې کور بنایي دوی مشوره وایي سوشل میډیا دوی وکتابو میوه ته ولې لکه دا سکسي صاحب سره او پاتې سو سره سره د چمن د هغو خلکو سره زه ودانۍ وایي د بعضې میډیا چې زموږ سره شرکت وکړي د چمن د هغه انقلابي ځوانانو سره موږ ډېره ګیله لرو چې کوم وخت به د بجلۍ تار شکېدلی نه وو د زنده‌آباد د مرداباد نارې به پکې غږ کولې نن چې د اشتانه او د پنجاب مقابله ده د لاهور په ښار کې چې زموږ د ګران لروبر مشر محمود خان اڅکزي زوی په خپله درې اواري نو موږ و دې بدارانو ته نه پوهېږو چې دوی کم عزت نور زموږ څه پر کور غواړي دننه څه د دې ځایه څه موږ دا اعلان ورته کوو چې موږ د هغه خاندانه سره زموږ تعلق نه دی نه موږ غلامي منلې ده نه موږ منو خدای دې په هغه ګېټ وویسي په دې ښار کې زموږ ډېر ښایسته ښایسته ځوانان په رول ګرځوي دي موږ د هغو ښه ځوانان نه یو او نه موږ د هغو عزت غواړو الله دې موږ ته داسې مرګ په 2 منټه کې راکړي لکه هم چې زموږ ځوانانو لکه ډاکټر شهید سردار محمد داسې نور ځوانان کړی عزیزانو په دې ښار د بعضې غټو غټو مشرانو سره موږ ډېره ګیله لرو چې نور موږ سپک مه استعمالوئ زموږ عزت نه وکئ هر کار تا په کورو باندې تا ته پر کور باندې چای ټولې تا ته موږ عزتونه درکول زما سپېژورو ستا سره کومکونه کول نن پر تا باندې کومه ډبره ایله سوه چې ته د کوره نه راوځې ما ته چې کوم ټلیفون راغلی دي په هغه شپه ستا ځای دی ایستلی چې بعضې نور مسلې را ایستلې تا ویله چې ما ته د بطار ټلیفون راغلی دی عزیزه قریبه ستا زما سره په دې مظاهره کې ګډون وکړه نن ته چیرې یې نن چې زما مشران پنجابیان کشهیي په جیلو کې د مندهي الله دې موږ ته هغه راولي هغه ځای چې موږ ستا جیلونه ووینو موږ ستا شکرونه موږ ستا زولنې ووینو که اورې همه واوره پر سوشل میډیا یې باید بیا واوره لا اله الا الله محمد رسول الله چې موږ ستا هغه مرغۍ ته انتظار باسو د 50 کالو څخه موږ نه منو موږ نه یو غلامان موږ ستا غلامي نه منو موږ د پښتون یووالی غواړو پښتون چې هر ځای سره لوړ وغواړي زنده‌باد پښتون
او زنده باد نر پښتون ملګرو ته بلنه ورکوو وخت کم دی ډېره مننه حاجي صاحب جهاني سبا یې وایي زموږ کښتۍ ډوبوله خپله طوفاني سو د قبایلي مشر حاجي عبدالولي صاحب یو جهان مننه ښایسته وینا یې واوروله ملګري به یو څو نارې وکړي به یوه وینا پاته وي هغه ژوند سره به د پای ته رسو اول خو زه د ټول له مخې د افغان صاحب صدر او د میډیا والا شکریه ده کوو موږ پر خپله خاوره موږ پر خپله خاوره د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل د پنجاب پولیس لخوا د پښتنو سره ناروا عمل ډېره مننه زموږ د رسنیو ځینې ملګري خیالان او ژورنالیستان د دې یو جهان مننه کوو که صادق صاحب دی که اختر ګلفام دی که سراج دی که نورزمان ناطقزی وي خاص کر د احمد ظاهر هر کله یې زموږ سره کومک کړی دی د رسنیو د میډیا د لارې احمد ظاهر په خصوصي توګه په ځانګړې توګه یو جهان مننه کوو زموږ د نننۍ غونډې د پای یاخني وینا صدارتي وینا به وي لنډه وینا به وي تر څو چې زه به درته بلنه ورکوم د درویش دراني یو شعر دی وایي چې نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ سي صادق ناراض زموږ ملګری دی بلنه صادق ناراض شروع کوم د په نامه سیډر بشونکي او مهربانه دي دا سلام خو د ټولو ملګرو بخښنه غواړم چې کراچي سره پر لارې باندې وځنډېدم او د دغه ریالي منتظمینو ته سلام پیش کوم په ډېر غټ تعداد په ډېر کم وخت کې عثمان ماجي صاحب ټول ملګرو چې په ډېر کم وخت کې ډېر غټې مات کړي دي اجزانو نن دا لکه څنګه چې ته معلومه ده چې پرون د پی ټي ایم مرکزي مشرانو باندې تشدد وسو ته پورته کړ لیکن موږ صفا دا خبره کوو په ډاګه کو رښتیا موږ نه بیریدونکي یو موږ نه خرڅېدونکي او نه موږ په دې عمل باندې د خپل لارې دی به خپل پنجابی څنګه نظر پنجابی د ایره منډي پیداوار دی به خپل هغه تشدد برقرار ساتي لیکن موږ ورته وایو ته پکار دی د تورو سبق واخلې په 1947 کې پاکستان آزاد شو په 1948 کې پر امن جاج راووتی د خدای خدمتګارانو همدغه مطالبه یې کوله چې کوم پښتانه انګریزانو نیولي دي هغه دې رعایه کول شپږ سوه جنازې موږ ته یوه ورځ پورته کړي دي لیکن موږ د خپل منځله چا نه یې پر شا کړي او نه پر شا کېږو نه دې څوک دا فکر کوي چې دا په دې باندې خلک وبېرېږي او موږ میډیا والا ته خو ډېره کورنۍ وایي خدای الله خبره کوو چې کاش دا
اوله ورځ دې پښتون حافظ مومند ته په صحیح معنا کوریج ورکړی وی نن څه د دنیا میډیا زموږ پر مظاهرو باندې کم رنګ ښکاره کړی دي نن به هغه نه چې دې په صحیح معنا زموږ نمایندګي زموږ کې مقامي عوایدي حق دي چې دې هغه دنیا پېښ وي او ګرانو ملګرو همت به سره کوو محنت به سره کوو لاس به راچو پر یو سیاسي پارټي باندې دا د پی ټي ایم ایجنډا نه پر یوه سیاسي پارټي باندې دا هر سړی پوهه ضمیر پوه دا زموږ د خپل ضمیر په حسابه موږ خپل ژوند د خپل قام ته وربخښلی دي موږ خپل ولس ته وربخښلی دي موږ د دې قام لپاره ژوند کوو موږ د دې ولس لپاره ژوند کوو انشاءالله که د رب زاوه د چمن ځوانان د چمن مومنټ به همدغه رقم برقراري همدغه راس په ورځ عملي کې راځي انفاس نه دي ملګرو به لکه څنګه تشدد به نه کړو غلطه به چاته نه کړو سپکه به چاته کړو لاس به نه اچوو یووالی به کوو یو د بل قدر به کوو یو د بل عزت به کوو د څه د وخت لپاره به خپلې سیاسي ایجنډې ټولې وشاته کوو صرف او صرف د پی ټي ایم پر ایجنډا باندې کار کوو صرف او صرف د پښتون حافظ مومند پر ایجنډا باندې کار کوو ملګرو خبره دا چې زموږ چې کومې مطالبې چې تر څو پورې افغاني یاسوي چې کم وخت مزدور پښتون چې کم وخت علي وزیر چې کم وخت زموږ مشرانو پر هر وخت ژغ وکړي موږ به په سر په مالو ولاړ یو موږ به هر وخت ولاړ یو نور به څوک موږ نه بیروي عزیزانو څوک موږ ته په دغه طریقه په ټلیفونونو د یوې او د بل په ذریعه موږ ته دمکې راکوي موږ ورته وایو نن د دا شته ورته وایو چې موږ خپل ولس کې وربخښلی دي موږ د هېچا ادراني څوک چې موږ د سر انتماش او یوه اخري خبره کوو څوک د امن د لارې د عدم تشدد د لارې خپل تحریک جاري ساتو لیکن دا خوښ چې دا پر امن ځوانان دغه د زنده‌باد مرده‌باد ځوانان دغه شعوري ځوانان دغه تعلیم یافته د پوه ځوانانو خلک تشدد نه مجبوروي دا د تشدد ته نه مجبوره کوي ځان بوش کار که دوی موږ تشدد ته مجبوره کړو نو لهذا بیا دوی ته زاړه تاریخونه ورمعلوم دي د بګال کار دوی ته مجبوره کړي بیا کوم څه جوړ کړو زموږ قانوني مطالبې دي زموږ هغې مطالبې دي زه دا حق لرم د دې کوم دین شریف صفت د دې وطن د وطن صفت موږ پاکستان نه خو له بده مرغه دی موږ نه موږ د پاکستان آئین منونکي خلک لیکن د پاکستان په حیث د بل چا سره زده کړه ما سره اوس نو بیا ته ولې پر دې باندې دمکې بیا ته ولې پر دې باندې ژمې او ملګرو فاس کو نور همت بم کو خپل میټینګونه جاري وساتئ خپل لاس پر لواچوئ انشاءالله سپي ځوانان اتفاق وکړي داسې قوت نشته چې د تعریف نیوی دي وکړي ملګرو تیمدار یاست تې غیرتمند یاست تې ننګیالیان یاست تې د وطن پر ننګ راوتلي یاست او دا وخت مو دا د بار مل پنډینګ خدای کارونه زفر د بار مل په حالت زبار په حالت او زه خو دغه باندې پنډینګ په خلاف راوتلی یم ته د کوم چا څه اخی او زما بچا ځاللی زما کورونه بمبارې زما اولادونه رامخکې زما وینې به په کچکول کې کښېږدي عرضه کې زه په دغه پنډینګ باندې نالت وایم چې صرف زه د دې خپل قام انجنټ یم زه د دې خپل وطن انجنټ یم زه د دې خپل خاور د امن دپاره کار کوم داخلي شي اجازه تر ساخم سارې د ازادي کله ونه کې د شنې جنډې په موږ باندې اچبه خانې وکړې زما د کور په لاره کې یو ته سړی ولاړ دی ته پوست کې یې د ماست ته څوک یې دلته څه